په دې عبارت کې مصنف رحمه الله تعالی د منصرف یا د غیر منصرف کم 9 اسباب دي نو په هغې کې دریم سبب بیانوي او دریم سبب دی تانیث. په دې عبارت کې مصنف د تانیث 3 قسمونه ذکر کړي دي. نمبر 1 تانیث بالتا، نمبر 2 تانیث معنوی او دریم قسم دی تانیث بالالف المقصوره والممدوده. د تانیث د 3 قسمونه دا به د غیر منصرف د پاره سبب کله ګرځي او په دې 3 قسمونو کې کم قسمونه یو قسم د 2 سببونو قائم مقام دی. نو په دې عبارت کې صاحب کتاب تدې تفصیل او وضاحت کړی دی په مثالونو سره. نو فرمایي اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحة. د تانیث لومبی قسم مصنف ذکر کړی دی تانیث بالتا. دلته د تانیث بالتا نه مراد هغه تانیث دی چې د هغې په آخر کې ګول تا وي او دغه تا په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. مثلا طلحتو یا فاطمتو، نو تدې په آخر کې ګول تا ده، دې تا ته تانیث بالتا وي. او کله چې مونږ په دې باندې وقف کوو نو مونږ به داسې وایو طلحه او فاطمه. نو دا تانیث چې د هغې په آخر کې ګول تا وي دا به د غیر منصرف د پاره سبب اله جوړیږي چې کله دا د چا علم وي، د چا نوم وي، خوا که د مذکر نوم وي لکه طلحه او خوا که د مؤنث نوم وي لکه فاطمه. نو تانیث بالتا د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره شرط دا دی چې دا علم وي. نو چې کله به تانیث بالتا کې علمیت راغی نو دا به غیر منصرف وي، ځکه چې یو سبب په دې کې تانیث بالتا دی او تدې سره سره علمیت دی. اما التانیث بالتاء، هر چې تانیث بالتا ده فشرطه ان يكون علما، نو دا غیر د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره شرط دا دی چې دا علم وي. امونږه دا خبره ذکر کړه، خوا که د مذکر علم وي لکه طلحه او خوا که د مؤنث علم وي لکه فاطمه، عائشه، سلمى وغیره. وكذلك المعنوي، یعنی وكذلك العلمية شرط في تانیث المعنوي، یعنی څنګه چې په تانیث بالتا کې علمیت شرط دی نو دغه شانتي په تانیث معنوي کې هم علمیت شرط دی. او تانیث معنوي دی ته وایي چې په هغې کې د تانیث علامات یعنی تا شوه، الف مقصوره شوه، الف ممدوده شوه، دا پکې په لفظونو کې موجود نه وي، بلکې عرب یو لفظ هغه مؤنث استعمالی نو دې ته تانیث معنوي وی او دې ته مؤنث سماعي هم وی. نو تانیث معنوي دا به د تدې هم د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره علمیت شرط دی. خو اوس به تانیث بالتا او به تانیث معنوي په دواړو کې خو علمیت شرط دی، لیکن په دې دواړو کې فرق څه دی؟ نو بیا مصنف رحمه الله د ثم المعنوي نه د دغې تفصیل او وضاحت هغه ارشاد فرمایي. د هغې خلاصه دا ده
چې تانیث بالتا کې خو هم علمیت شرط دی، لیکن په هغې کې علمیت شرط دی د وجوبي تاثیر دپاره. یعنی چې کله په تانیث بالتا کې علمیت راغی نو اوس د هغې غیر منصرف ویل دا واجب دی. او په تانیث معنوي کې علمیت شرط دی د جوازي تاثیر دپاره. یعنی چې یو کلمه هغه مؤنث سماعي وي یا تانیث معنوي وي، چې کله په دې کې علمیت راغی نو اوس ته دې منصرف ویل هم جایز دی او غیر منصرف ویل هم جایز دی. نو فرق پکې دا شو چې په تانیث بالتا کې علمیت شرط دی د وجوب تاثیر دپاره. یعنی چې کله په تانیث بالتا کې علمیت راغی نو اوس د هغې غیر منصرف ویل واجب دی، بل څه شرط ولا نشته دی. او په تانیث بالتا کې او په تانیث معنوي کې یا مؤنث سماعي کې علمیت شرط دی د جوازي تاثیر دپاره. یعنی چې کله په تانیث معنوي کې علمیت راغی نو اوس د هغې منصرف ویل هم جایز دی او غیر منصرف ویل هم جایز دی. بیا تانیث معنوي دا به غیر منصرف ویل ته دې کله واجب دی؟ نو چې په د علمیت سره سره په 3 شرطونو کې په دې کې یو شرط دا موجود وي. لومبی شرط دا دی چې تدې حروف د 3 نه سوا وي. نو چې کله د تانیث معنوي حروف د 3 نه سوا وي نو بیا تدې غیر منصرف ویل دا واجب دی. لکه زینبو، نو دا اوس مؤنث سماعي دی، یعنی تانیث معنوي دی او علمیت هم پکې دی او تدې سره سره تدې حروف د 3 نه سوا دي، نو اوس دا د دې غیر منصرف ویل دا واجب دی. کچری د تانیث معنوي حروف 3 وي نو بیا په دې کې شرط دا دی چې دا متحرک الاوسط وي، یعنی ته دې کم درمیانه حرف دی چې دغه متحرک وي، لکه سقر. نو سقر دا اوس تانیث معنوي دی او علمیت پکې هم دی او د علمیت سره سره ته دې کم درمیانه حرف دی نو هغه متحرک دی، نو اوس ته دې غیر منصرف ویل دا واجب دی. او کچری د تانیث معنوي حروف 3 وي او متحرک الاوسط هم نوي، نو بیا ولا شرط دا دی چې دا د عجمي ژبې لفظ وي، یعنی د عربي ژبې لفظ نه وي بلکې د بلې ژبې لفظ وي، نو بیا هم ته دغه غیر منصرف ویل واجب دی. او ته دې مثال دی لکه ماه او جور. نو اوس دا تانیث معنوي دی، ته دې حروف هم 3 دي، لیکن دا د عجمي ژبې لفظ دی، لہذا ته دې غیر منصرف ویل دا واجب دی. او ماه او جور دا دواړه د ښارونو نومونه دي. نو خلاصه دا شوه چې تانیث معنوي دا به د غیر منصرف دپاره سبب اله ګرځي وجوبي طور باندې چې په دې کې د علمیت سره سره په 3 شرطونو کې پکې یو شرط موجود وي، یا خو تدې حروف د 3 نه سوا وي او کچرې تدې حروف 3 وي نو بیا ولا شرط دا دی چې دا متحرک الاوسط وي، او کچرې متحرک الاوسط نه وي بلکې ساکن الاوسط وي نو بیا ولا شرط دا دی چې دا د عجمي ژبې لفظ وي. او کچرې د 3 شرطونه پکې نه وي بلکې دا ثلاثي وي، ساکن الاوسط وي او د عربي ژبې لفظ وي، نو بیا دا مونږه تدې منصرف ویل هم جایز دی او غیر منصرف ویل هم جایز دی. نو مصنف رحمه الله فرمای وکذلک المعنوی، یعنی وکذلک العلمیت شرط فی تانیث المعنوی. څنګه چې په تانیث بالتا کې علمیت شرط دی نو دغه شانتې په تانیث معنوي کې هم علمیت شرط دی، خو فرق مونږ بیان کو چې په تانیث بالتا کې علمیت شرط دی د وجوبي تاثیر دپاره او په معنوي کې شرط دی د جوازي تاثیر دپاره. بیا فرمایي ثم المعنوي إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي يجوز صرفه وتركه لأجل الخفة ووجود السببين كهند. ثم المعنوي بیا تانیث معنوي کچری دا ثلاثي وي، یعنی تدې حروف 3 وي، ساکن الاوسط
کم درمیانه حرف دی دا ساکن وي، غیر اعجمي د عربی ژبې لفظ وي، یعنی عجمي نه وي، یعنی د عربی لفظ وي. نو یجوز صرفه و ترکه، نو بیا ته دې منصرف ویل هم جایز دي، و ترکه او غیر او منصرف پرېښودل هم جایز دي، یعنی غیر منصرف ویل هم جایز دي. نو بیا منصرف ویل ولې جایز دي؟ د هغې مصنف دلیل بیانوي. لاجل الخفة، لاجل الخفة دا دلیل دی د یجوز صرفه دپاره، یعنی ته دغې لفظ منصرف ویل جایز دي. ولې جایز دي؟ لاجل الخفة، ځکه چې اوس هم په دې لفظ کې خفت موجود دی. ځکه که یو لفظ داسې وي چې د هغې درې حرفیز وي او د هغې سره ساکن الاوسط وي او د عربی ژبې لفظ وي، نو عربو ته دې لفظ ادا کول دا آسان دي. نو دا د منصرف ویلو دلیل دی. وترکه، وترکه کې د ها ضمیر دا د مراجع دی صرف طرف ته، یعنی ته دې د منصرف پرېښودل دا هم جایز دي. نو مطلب دا شو چې غیر منصرف ویلې هم جایز دي. او د هغې دلیل اوس بیانوي. ووجود السببین، ته دې دا غیر منصرف ویل ولې جایز دي؟ ځکه چې په دې کې اوس هم دو سببونه دا موجود دي. یو پکې تانیث معنوي دی او ته دې سره پکې علمیت هم موجود دی. نو ته دې که دو سببونو ته مونږ وګورو نو ته دې غیر منصرف ویل جایز دي. او که مونږ دې ته وګورو چې د دې دو سببونو سره سره ته دې په ژبه باندې ادا کول آسان دي، نو بیا یې منصرف ویل هم جایز دي. او بیا مصنف مثال بیان کړی دی که هندن، لکه هند. نو اوس دا هند دا لفظ دا تانیث معنوي دی او ته دې سره سره ته دې حروف درې دي او ساکن الاوسط هم دی او د عربی ژبې لفظ دی. نو دا اوس منصرف ویل هم جایز دی ځکه چې د دې په ژبه باندې ادا کول آسان دي. نو چې مونږ منصرف وایو نو مونږ به داسې وایو که هندن، په دې باندې کسره هم راتلی شي او تنوین هم راتلی شي. او که مونږ دې ته وګورو چې په هند کې دو سببونه موجود دي، یو تانیث معنوي دی او بل علمیت دی، نو ته دې غیر منصرف ویل دا هم جایز دی. نو بیا مونږ داسې وایو که هندا. والا یجب منعه، او کچرې په تانیث معنوي په هغې کې د علمیت سره سره کم درې شرایط مونږ ذکر کړل، په دغې کې پکې یو شرط موجود وي، یعنی ته دې حروف د دریو نه سیوا وي، یا که د دریو نه سیوا نه وي نو بیا څه وي متحرک الاوسط وي، او که متحرک الاوسط نه وي بلکې ساکن الاوسط وي نو چې بیا د عجمي ژبې لفظ وي، نو بیا ته دې غیر منصرف ویل دا واجب دي، منصرف ویل ته دې منع دي. والا دا په اصل کې دی وإن لا يكون ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي، چې دا شرایط پکې نه وي نو بیا څه شل یجب منعه، ته دې منصرف ویل دا بیا منع دي بلکې ته دې غیر منصرف ویل دا واجب دي. که زینب، نو دا مصنف اوس ته دې مثال بیان کړی دی چې زینب دا تانیث معنوي دی او ته دې حروف د دریو نه سوا دي، لہذا د زینب غیر منصرف ویل دا واجب دی. او سقر دا اوس تانیث معنوي دی، ته دې حروف اگر چې درې دی لیکن متحرک الاوسط دی، لہذا ته دې هم غیر منصرف ویل دا واجب دی. او وماها وجورا دا هم تانیث معنوي دی، ته دې حروف درې دي او ساکن الاوسط هم دی، لیکن دا د عربی ژبې لفظ نه دی بلکې د عجمي ژبې لفظ دی، لہذا ته دې هم غیر منصرف ویل دا واجب دی. نو ته دې خلاصه دا شوه چې کم تانیث معنوي دی نو ته دې دپاره علمیت شرط دی د جوازي تاثیر دپاره، یعنی که یو لفظ تانیث معنوي وي او په دې کې علمیت راغی نو اوس ته دې منصرف ویل هم جایز دي او غیر منصرف ویل هم جایز دي. منصرف ویل ولې جایز دي؟ لاجل الخفة، او غیر منصرف ویل ولې جایز دي؟ لوجود السببین. او کچرې تانیث معنوي کې د علمیت سره سره په درې شرطونو کې یو شرط پکې موجود و، د هغې حروف د دریو نه سیوا یا که درې حروفو نو متحرک الاوسط، او کچرې درې حروف یې متحرک الاوسط هم نه وي نو که بیا د عجمي ژبې لفظ وي نو ته دې هم بیا غیر منصرف ویل دا واجب دی. بیا مصنف فرمایي والتانیث بالالف المقصورة كحبلى
والممدودة كحمراء ممتنع صرفهما البتة لأن الألف قائم مقام السببين التانيث ولزومه. تدی زینا صاحب کتاب د تانیث دریم قسم بیانی او دا اغا تانیث دی چې هغه مؤنث وي په الف مقصورې سره او یا په الف ممدودې سره. الف مقصوره یعنی کم وړوکې الف دی او عام طور باندې دا د کړه زبر په صورت کې لیکل کېږي لکه سلمى، حبلى وغیره الفاظ. او الف ممدوده دا هغه الف ته ویل کېږي چې عام طور باندې ته دې نه وروستو حمزه وي او ته دغه الف د پاسه کړه زبر وي نو دې ته الف ممدوده وایي. نو کم تانیث بالالف المقصوره دی او الف ممدوده دی نو مصنف فرمایي چې تدې غیر منصرف ویل دا واجب دی او دا یو سبب قائم مقام د دو سببونه دی. یعنی یو لفظ داسې وي چې په هغې کې تانیث هغه مؤنث وي په الف مقصورې سره یا په هغې کې الف ممدوده وي نو دغه لفظ دا به غیر منصرف وي. ته دې دپاره د بل سبب کېدل دا ضروري نه دي ځکه چې دا یو سبب په خپله د دوو سببونو دا قائم مقام دی او مصنف رحمه الله د هغې دلیل هم بیان کړی دی ځکه لأن الألف قائم مقام السببين التانيث ولزومه. یو خدا چې په دې لفظ کې خو یو تانیث دی او دویم دا تانیث د لفظ ته لازم دی د وضع په اعتبار سره. یعنی کله چې واضع دا لفظ وضع کاو نو په هغې وخت کې ورسره دغه تانیث دې ته لازم و. اوس ته دې نه دا تانیث دا کله هم نه جدا کېږي. نو اوس حبلا دا حبل ویل یا حمرا دا حمر ویل یا حمر ویل دا ناجایز دي ځکه چې دا الف مقصوره او دا الف ممدوده دا د وضع په اعتبار سره د لفظ ته لازم دي. نو یو په دې کې تانیث شو او بل دا تانیث دا لزوم شو نو گویا چې دا لزوم دا دویم سبب دی. لہذا دغه تانیث او تدې دا لزوم دا د دو سببونو دا قائم مقام دی. نو دی وجنا تانیث بالالف المقصوره والممدوده دا یو سبب دا قائم مقام دی د دو سببونو. نو مصنف فرمای والتانیث بالالف المقصوره كحبلى اغه تانیث چې هغه مؤنث وي په الف مقصورې سره او تدې مثال دی لکه حبلى والممدوده او اغه تانیث چې هغه مؤنث وي په الف ممدودی سره لکه حمراء ممتنع صرفهما. تدوی دواړو منصرف ویل من دي نو چې منصرف ویل من دي نو غیر منصرف ویل واجب دي. د صرف نه مراد منصرف ویل دي البتة یقینا بالکل. ولی دلیل بیانی لأن الالف قائم مقام السببين ځکه چې د الف مقصوري او د ممدودي په اخر کې دا کم الف دی نو دغه الف دا د دوو سببونو قائم مقام دی. یو سبب پکې تانیث دی او دویم ولزومه او دویم ته دغې تانیث لازم کېدل دي. نو گویا چې په دې کې دو سببونه دا جمع شوي دي.